الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چې انسان ایمان راوړو دی مسلمان شو، د ایمان سره سره د په بدن د په مال د په اولاد کې د رب العالمین د پاره څه قربانې لازمي دي. دی به په خپل وجودم د الله د پاره تکلیف تیری، خپل مال کې بم د الله حق منی، خپل بچی بم د الله په حکم د الله تابعداري تراړی، الله به کامیابی. او کدی وای چې आवाज کلمه ویم پدې بز کامیابی حاصلوم، مقصد ته برسم، او بل بز په مال کې یا په بدن کې د الله د پاره قربانی ورنکم، نو دی په غلطه ده. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، د خلق دا خیال دی چې بس مونږ ایمان راوړو وهم لا یفتنون، او د دې ایمان سره سره به زمونږ په بدن یا زمونږ په مال سه امتحان را نشي او مونږ به کامیاب شو. وی دا سوچ د خلکو غلط دی. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او د هغه په صحابه او په مبارک وجودونو چې دغه اسلام او دغه ایمان د پاره کم تکلیفونه تیر شوی دي، هغه مبارکو نیازبین وجودونو الله تخوخ خلقو چې هغه دا تکلیفونه برداشت کړی دي، مونږ به څوک یو چې مونږ به هغه برداشت نکو. دې زمانه کې په مسلمان یو لوی تکلیف شروع دی، تاسو محسوسوئ به په افغانستان کې، په عراق کې، په کشمیر کې، په چیچنیا کې، په فلسطین کې، ځای په ځای. نو د بعض انسان لکه دا راشي چیرې دا مسلمان خو الله تخوخ دی، دا ولې دا تکلیفونه پې راځي؟ نو دا تکلیف په مسلمان د کافر د طرف نه راتلل، دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا مسلمان د الله خوښ نه دی. یعنې د حضرت بلال رضی الله عنه تکلیفونه ځان ته رامخکې کې. حضرت بلال رضی الله عنه په وجود څومره تکلیفونه تیر شوي دي. دی اوم مسلمانو شپږ کسه د ده نه مخکې او په اوم نمبر مسلمانو، یعنی هغه وخت کې د مکې مکرمې د مسلمانانو تعداد اوو، شپږ کسه نورو یو وسره حضرت بلال رضی الله عنه. په مخ د ځمکه مسلمانی په دغه اوو کسانو کې وه، او اوم نمبر پکې حضرت بلالو، او دی غلام دی. ګورې په مکه مکرمه کې یو لوی سردار دی امیه، داغه غلام رہے، د بل وطن مسافر، تر دې حد پورې چې پیدا شوی په مکه کې دی،
خو مورې وینځه ده، پلار یې مریی دی او د حبشې سره تعلق لري. د حبشې خلق اوس هم تک تور تور وي او لوړ دنګ خلک یې په دې حج کې مکه مکرمه کې مدینه منوره کې به تاسو لیدلی دي، مکمل تور وجودونه لوړ دنګ. د حضرت بلال رضی الله عنه وجودم تاریخ چې لیکن هم دا لیکي چې لوړ دنګ سړی و، د رنګ نه تور و، ویښتې ښه ګلګوچي و او غټ نو سرب نو نری وجود و، د امیه غلام. نو چې کله د ایمان راوړه او نبی علیہ السلام یې اومنه او بیا نبی علیہ السلام مبارک ورته دا تعلیم ورکړه چې الله یو د شریک نه لري، د هغې اعلان یې وکړ، د خپل مولا امیه کېنو. وی تام د دې پیغمبر مرسته وکړه؟ ویو زمونږ خدایان دې پرېښودل؟ ویو بلکل مې پرېښودل. ته چا عبادت کې؟ وی دا هغه واحد ذات چې هغه شریک نه لري، زمام خالق دی، د ځمکې اسمانونو د کائنات هم خالق دی، او دا کم بوتان چې تاسو د کمو کاڼو نه جوړ کړي د دغې کاڼو خالق هم دغه رب العالمین دی. د ژوند او د مرګ مالک دی، د روغې او د رنځورې مالک دی. ژوند، مرګ، روغه، بیماری، تکلیف، دا تکلیف لرکول دا د هغې ذات چې کم ذات دا ارسه ټوله دنیا پیدا کړې ده، هغه یو ذات باندې زما ایمان دی او هغه یو الله منم، د هغه نه ما سوا بل خدای بل الله نه منم، بل معبود نه منم. هلکه ټینګ به نشي ګورئ بس بر څه چی. نو دی به بوته صاحب او د مکې مکرمې په کوڅو کې به او پسې ماشومان لګیا کړل، هغې ماشومانو په چوکو به وو او زغلو به واړه به ورپسې و، چا په کاڼو به ویشته، چا به په چوکو وو. تاسو اندازه ولګوئ چې یو مشر سړی وي او ماشومان ورپسې الاګانې وباسي او په چوکو یې وی، په لختو یې وی، په کاڼو یې وی، او د مکې په کوڅو کې زغلی. د هغه تکلیفونو سره او د والو ټکولو نه علاوه بېعزتي څومره شوه. لیکن د دې سره سره چې ده به غزار خوړه په لرګي باندې یا په کاڼي، نو ده به دا نه وی چې وی مړ شومه، وینه به ترې بیا دا به نه وی چې وی مړ شومه. ده چې به غزار خوړه او څونه تیز غزار به ده به وی الله احد، الله یو دی. چې بیا به غزار ورکو ده به بیا آواز کو الله احد، الله یو دی. نو بیا به د مکې مکرمې نه بار وویسته په شګو به یې سملو او غټ د غټې غټې تیږې ګټې دا به په دې سینه د پاسه وله کېښودې، ګرمې تیږې ګرمې د مکې مکرمې د نور او د هغې د تو نه دی الله وساته. هوی یخه ده، سوری یخ دی، خو نور یې دومره ګرم دی چې نور ته سړی ودرېدی نشي. په هغه نور به په ګرمو شګو سمله او په سینه به وله ګټې کېښودې او د خلکو به تماشه کوله. دی غریب به بېهوشه شو، نو چې پته به ولګی چې دی خو اوس مري، نو زر به یې ته ګټې لرې کړې، اوبه مو به یې پرې واچولې، راپا به یې څه تر دې حده پورې پکې لاسونو کې به وله پړي واچول او ماشومانو ته به یې راکاږې په دې ځمکو باندې. لیکن سره د دې نه هغه د دې خپلې ژبې د دې خولې نه د الله نوم ګورې نه دی لرې کړی. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي یو لوی آیات دی، که یو سړی مجبوره شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، مجبوره شي یو سړی یو کافر وجنی تکلیف ولا ورکي، نو کدی دا هغه کافر نه ځان خلاصوي او په دې ژبه د کفر کلمه وایي، یره پړه کې مسلمانی وي دا خیر دی. زمونږ د علماو ته رخصت وایي، خیر دی کافر مخکې که د کفر خبره دی اوکړه ته تې بچ کې ځان ته خلاصې، بیزته کوي دی، وحي دی، وجنې دی، خو چې پړه کې دی ایمان پروت یړنه یې نو باسې، د هغه نه ظاهري ځان ساتي خیر دی. لیکن بل طرف ته که یو سړی وایي چې نه د خولې نه هم کفر نو باسم، ما د ملکي د مارې بیزتي کې دې ته عظیمت وایي، دا بیا ډېر اوچته مرتبه ده. هغه وی خیر دی هېڅ پروا نشته، دا دې وخت کې ماله جایز دي چې د په دې خولې
دا کافرانو خبرو کم او پڑھ کی ایمان دے لیکن دا سے نہ کوم پاغا بہتر سوچ عمل کوما صفا بے آواز کو لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ یو دے اللہ شریک نہ لري وهب ما شومان به ور پسې کړل زه ور پسې لاګانې وباسه دومره تکلیفونه په مخدز مکه چې په دې لومبي وخت حضرت بلال رضی الله عنه ته به ملاوېدل دا چاته هم نه دی ملو شوی اوس به ته سوې ته به بلال جوړ د خدای نه دی خوښه ولې د کافرانو د لاسه ولا الله عذاب ورکوي دا ولې بلال ته د کافرو د لاسه عذاب ملاویږي دا خو دنیا د امتحان ځای دی کله به په وجود تکلیف راځي کله به په مال تکلیف راځي کله به په بچو تکلیف راځي کله به په ځمکه راځي کله به په کور راځي کله به په جیداد راځي دا خو د انسان مقصد نه دی ورپسې خیرت به بیا د کامیابی وي نو نن هم که په چا تکلیف دی په افغانستان کې په عراق کې په چیچنیا کې په بوسنیا کې په نورو ملکونو کې دا د حضرت بلال د عبرت واقع ځان ته مخکې کړي حضرت نبی علیہ السلام صبر نږدې صحابي دومره نږدې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو دل پلار باندې ته او د مکه مشرکانو دی راګر کړی بلال او وਹੀ او ټکای او راکاږي او کله پسینه په دې طرف راواړي په دې شاول تیږي کې د ټوپونه په وای کله په دې شا باندې سملې پسینه ولا ګټ کې د ټوپونه په وای ما شومان ورپسې لاګانې وباسي حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د مکه سردارانو کې سردارو ورنږدې شو امیہ توی داستا غلام دی ویو یره مهربانیو کدا په ما اوله وه وې د موږ د پلار نیکه دین پرې خیر وی څه چلو شو د خپل دین لیکن وې نه پریدو سزا به ولا ورکو وې خرسه نه چې دې نه په بیا والم وې ډیره خدا هغه وی راشه ځان ته خلاص کا هر وخت مونږ وو خلک وو او ټول اوس بل منځونه کوي زما کار روزگار نه کیږي پس کوم پسو خرسه امیہ ورته ډیر لوی قیمت وي چې ابوبکر به په دومره غټ قیمت والی کې به وان نلی وی په دومره پیسو یې خرڅې وی یو وی را کلاس جوړو شو پیسې راوړې امیہ ته اوس پارلو بلال ته وی راځه دې کزان سره راوست چې دې از واغشت او ځان ته کور ته راوست نو حضرت بلال وته سوی ها نبی علیہ السلام ته خبر شو ابوبکر سجل دی کوئی سیب بلال عذاب نه خدای بچ ولی ما په بیا واغشت چې ما باغ شو زما غلام دی اوس خو دې سو ګوتې ولې یوسی نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ابوبکر ما ځان سره شریک کا لګي پیسې به زه درکما نو دا بلال به زما ستا په شریکه غلام شي ما ځان سره شریک کا پکې وینا د الله رسوله په بلال کې څوک نه شریکو نو چې دې راوست نو بلال رضی الله عنه ورته کېناست وی ابوبکر کله د خپل ځان د خدمت لپاره غشتم خو ډېره خبره ستا خدمت بکو او کله د الله لپاره غشتم نو ما خدای پرې چې د الله عبادت وکم پرې مې د خپل الله ته چې د خپل رب عبادت وکم وی بلال ما ځان لنه غشته ما الله لا غشته زما د خدای لپاره آزاد کړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به فرمایل وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دی او زمون سردار آزاد کړي دی ګوره بلال ته به سردار وی اعتق سیدنا زمون سردار بلال آزاد کړي دی وی ذا الله د پاره ما آزاد کړي وی ډېر خدو ز پېښه زما رب پېښه او زما در عبادت پېښه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 24 घंटे به موجودو 24 घंटे جدا کېده به نه هجرت د مدینه منورې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړ نو په دویمه هجره کې پیغمبر علیه السلام د مرګرو سره مشوره وکړه چیرې د مانزه لپاره بس کو د بان لانو مقرر سبا کو صحابه راغون کړل چاوي صاحب اور ببلو نو چې لوګي بروخي او خلک یې اوویني نو مانزله برازي د مانزه په وخت کې به اور بلو وینا دا خو د مجوسو کار اورونه خو د عبادت لپاره مجوسیان بلې بل چا پکې دا تجویز ورکړه چې ټلې بټنګو چې کله د مانزه وخت شي وی دا خو د عیسایانو کار دی بل چا دا تجویز ورکړه چې شپېلې به وو یو خکر کې به پوکې وباسو
هغه ښکر چې مونږ او شپېلی وو خلک به منځله راغونډېږي وی دا خو د یهودو کار دی. بل چا پکې تجویز ورکه وی صاحب یو اواز به کوو الصلاة جامعه، د مانځه وخت د خدای مو به که مانځله راځئ. دا ماسخوتن د مانځه نه پس دا میټینګ فیصله په دغه وشوه چې بس د مانځه وخت شي یو کس به اواز کوي الصلاة جامعه، خدای مو بخا د مونځ وخت دی مانځله راځئ، دا اواز به کېږي. لاړل صحابه کرام رخصت شو کورونو ته لاړل. چې لاړل د شپې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دا یو صحابي دی د نبی علیہ السلام د خوب ولید وی د مدینه منورې په بازار کې روانیم یو سړي سره ټلی ده هغه ټلی خرڅی زه ورغلم د الله بنده دا ټلی خرڅی وی هغې وی چې او ته پې څه کې وی مې چې دا به مونږه د مانځه دپاره او ټنګو خلک به پې رابلو اوس خوب یې نه که نه سړی ورته وایي د دې ټلی نه یو ښه شی درته نه ښیم چې خلک پې مانځله بلې وی وښایه دا بانګ یې ورته وښو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اکبر الله ډېر لوی دی الله سره هیڅ برابر نه دی. زه ګوی ورکوم د دې خبرې چې الله سره شریک نشته. اشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله برګزیده پیغمبر دی او زمونږ د هدایت لپاره الله را لېږلی دی. حی علی الصلاة ای خلقه منزله راشي، حی علی الصلاة ای خلقه منزله راشي، حی علی الفلاح ای خلقه کامیابی لراشي، د کامیابی عبادت لراشي، د کامیابی ځای لراشي. بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی لا اله الا الله د عبادت لایق ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشته. دا بانګ یې ورته او اقامت یې ورته وښو ویل اول به داسې وې او چې بیا کله مانځه ته ودرېږې نو بیا به د اقامت وې قد قامت الصلاة به پکې وې چې خدای مو بخه مونځ قایم شو مونځ ته جمع ودرېده راځئ. دی چې د خوب نه راویښ شو په منډه راغی نبي کریم دا اصلي خوب سړی د پېشمني وخت کې نیسي عموما ویني راغی نبی علیہ السلام له وی د الله رسوله ما خو بېګا داسې خوب ولید یو سړي ټلی خرڅوله بازار کې مې چې دا خرڅی نه وی ولې نه څه پکې مې چې په دې مانځله خلک بلو وی ښه شی راته ښیم مې چې وښایه وی دا بانګ یې راته وښو نبی علیہ السلام مو به څنګه بانګ ورته یې واورم چې وویره وی انها لرؤیا حق ان شاء الله دا رښتونی خوب دی رښتونی خوب. پیغمبر علیہ السلام چې معراج ته تللی و دا بانګ یې اورېدلی خو دا ورته پته نه وه چې څه دپاره دا بانګ دی. هلته د فرشتې نه بانګ واورېد پته ونه لګېده چې دا بانګ څه دپاره دی. نو چې ده ورته خوب بیان کړه چې ما ته خو هغه فرشتې ووې چې په دا بانګ داسې وایه نو ورته پته ولګېده او ما ته خو چې معراج کې هغه فرشتې کم شی ورولی و خو دې دپاره دی بس وی دا رښتونی خوب دی. ښه اوس هغه صحابي ته وی عبدالله ابن زید ته حضور پاک مبارک داسې ورته نه وي چې پاسه اوس خلک شا بانګ وایي د مانځه وخت دی وی داسې کار وکړه قم مع بلال فالقي علیه ما رأیت تا چې کوم خوب ولیده بلال سره ودرېږه دا ورته وایه تا لیدلې دا ورته وایه فانه اندا صوتا منک دستانه په اواز کې اوچت دی او بل روایت کې راځي احسن ښکلی اواز یې رستانه اواز یې هم ښشته دی او اواز یې اوچت دی. تا چې کوم خوب ولید ته یو ټکی وایي چې دی اقسې وایي نو لومبې بانګ د ټولو نه مخکې چې کله بانګ مقرر شو د نبی علیہ السلام په جومات کې حضرت بلال رضی الله عنه شروع ګوره د هغې سختو بدل الله ورکو که ورې نه د هغې تکلیفونو بدل ولا رب العالمین ورکو. الله د چا تکلیف د چا محنت ګورې ضایع نه ګرځي. زما چې څوک خدمت وکړي چرته به یم زه کوشش بکوم چې بدل خو اخلاص کم نو الله بسیک نه مسلمان او بیا د هغه انسان چې د الله لپاره په بلال چې سخت تیرېدی خو د الله لپاره پې تیرېدی که نو الله به څنګه بدل پرېږدي. الله تا ته وایي بدل خلاصوه
تا ته وایي چې څوک د سره خو کې ښېګړه ورسره کوه، نو چې د رب العالمین سره څوک خو کې، د الله د دین سره څوک خو کې، نو الله پاک به د هغې بدل خلاصوي او که به یې نه خلاصوي. څونه بهترین بدل یې وله ورکړه. نو بس صاحب دی ودرېده حضرت بلال. یعنې عقل خو دا وایي چې کوم صحابي خوب لیدی دی پکار چې بانګ هغه ووایي. زه پرېږده دا ړومبې خو دې ووایي که نه، بیا به بلال دویم بانګ ووایي، وروسته به بلال مقرر شي. نه نه نه، اوس الله والا هغه بدل خلاصوي. بلاله سختۍ یې تېرې کړې دي، داسې سختۍ یې تېرې کړې دي چې داسې قرباني چام نه ده ورکړې. اوس داسې ثوابونه در کوم چې دا به چاته هم حاصل نه شي. څنګه ګوره د پیغمبر علیه السلام په ټوله زندګۍ کې بانګونه د ویلي دي. نو چې بانګ یو سړی ووایي او د دې سړي په بانګ 100 کسه راشي مانځله، 200 کسه راشي، 100 کسه راشي، د هغه 100 چې د مانځه څومره ثواب کېږي دومره د بانګي کېږي. وایه که نو ثواب پکې شته که نشته؟ به بانګ یو سړی وی الله اکبر، د ده بانګ 1000 کسو واورېده او 1000 کسان مانځله رالل، د هغه 1000 کسانو د راتلو چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي، د هغوی برابر ثواب به د بانګ والا کېږي. نو د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې صحابه د بلال په بانګ راتلل جومات ته، د هغې صحابو چې د مانځه څومره اجرونه ثوابونه کېدل د هغې برابر د حضرت بلال کېدل. دا خو زم چې د دنیا کمپیوټر به هم دغه د بلال دا نیکۍ صرف د دې بانګ دا نیکۍ به ونه شمېري که نه به شماري. وایه که نه رښتیا؟ نو په زرګاو صحابه کرام دي او یو مونځ نه دي، 5 مونځونه دي او ده به بانګونه وي چې ده بانګ وي د دومره اجر او دومره لوی ثواب. نو عقل دا وي. زه کله کله طالبانو ته ووایم عقل دا وي چې یاره نبی علیه السلام خو هغه چې چا خوب لیدی یو بانګ خو یې په هغه ویلی وي، یو 2 خو یې پې ویلی وي، نو بیا به بلال ته ویې ته وایه. لیکن عقل د رب العالمین د علم په مقابله کې هېڅ شی نه دی. زمونږ عقل څه عقل دی؟ عقل دلته دا وایي چې نه هغه خوب ولیده هغه له به الله اجر ورکړي، لیکن بلال قرباني کړې ده، دا ټول اجر او ثواب دا دا خو کارنامه ده. لکه لومبې بانګ چا ووایي، لومبې چې دا بانګ لازم شوی دی، یعنی بانګ مقرر شوی دی، لومبې چا ووایي حضرت بلال وایي چې بانګ یې شروع کو دله خو الله آواز عجیبه آواز ورکړی، ناشنا آواز و. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ځان په صادر راکاږي په منډه منډه را روان دی. چې راغې نبی رس تپوس وکړو څه چلو شو؟ وی دا چل شوی دی، خوب لیدلی شوی دی. وی قسم په الله چې ما هم داسې خوب اوس ولیده. 14 صحابه کرامو 14 په دغه شپه دقه یو شان خوب لیدلی. دا بانګ 14 صحابو ته په خوب کې رب العالمین ښودلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړو. نو د مکې مکرمې مؤذن مقرر شو حضرت بلال ته به بانګ وي، بانګونه به وي که په سفر به نبی علیہ السلام ته هلته به بانګ وي. یو ځل پیغمبر علیہ السلام په یو سفر تللی، چې کله واپس راتلله نو نبی علیہ السلام مبارک په دې اخیری شپه کې به خوب کو. بیا په سفر کې ستړي شو، د شپې سفر وکړو چې سبا ته لږ وخت پاتې شو، یو ځای کې خیمې خښې کړې، قافله ودروله. یاره وي څوک به زمونږ څوکۍ وکړي د مانځه لپاره؟ یو کس به ویښي سبا ته به ګوري چې سبا راوخېږي چې مونږ پاسئ چې مونږ مونځ وکړو. ولې مونږ ستړي یو، هسې نه که ټول وده شو نو را باندې نور راونه خېږي. حضرت بلال وایي زه به صاحب دا وکړم، تاسو ټول وده شئ چونکې بانګ خو هغه وی، زه به ستاسو څوکۍ کوم او چې کله سبا راوخېږي زه به بانګ ویم تاسو وپاسو. ډېره ښه. صحابه ټول وده شو، نبي علیه السلام مبارک هم وده شو. بلال راغی او داسې وکړه په مانځه ودرېده. زه خو ویښېږم تر سبا پورې، نو هغې پورې به مونځ خپل کومه، که څملاستم خوب به راشي. مونځ یې کو خو چې سبا ته داسې یو 15 منټه ټیم تقریبا به ورسره ګړی هغه وخت کې وی نه لږ وخت پاتې شو. نو دی راغی او دا خپلې کجاوې ته ډډه وواله او مخامخ سبا ته ګوري چې بس اوس به سبا راوخېږي. مونځ مې وکړ نفل، نو زه به نبي علیه السلام سره د ملګرو پاسو ډډه یې داسې والیده، خوب والا خدای وروست. وده شو، چې وده شو صاحب سبا راوخته، وخت د مانځه تېر شو، صحابه هم وده دي، نبي علیه السلام هم وده دی، بلال هم وده شوی دی. نور راوخت، چې نور راوخت د ټولو نه مخکې پیغمبر علیه السلام بیدار شو. چې بیدار شو الله اکبر یا بلال، ای بلال دا دې څه وکړل مونږ سره؟ په دې خوا راشه. لبیک وسعدیک، د الله رسوله حاضر یم، دا دې را سره څه لوبه وکړه؟ تا ته ما نه وي چې ته به ویښ یې مونږ به مانځه له پاسې.
نو ته موده شوې ګوره مونږ باندې سبا نور را باندې راوخته او ورته څه وایي اخو مو خيار دی کنه وی اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك دا الله رسوله خو چې چا تعالی خوب دروستي واغې ذات مالم خوب راوسته کنه عجیبه جواب دی کنه کم ذات چې تو د کړې وي هغه ذات زمو د کړم نو دغه دا ډړمې والا سبا ته مې کتل خوب راغی وی خزه ټیک ده دې کې د الله یو حکمت دا یو مونږ د پیغمبر علیه السلام نه الله قصدن قضا کو چې امت خو چل زده کی کنه قضا مونږ بسنګ کې یا که سبا د یو امتی نه مونږ قضا شي چړه خو نه خوري یاره زو د پاتې شو مونږ قضا شو اړه به نه خورم د نبی علیه السلام نه داسې شوی دا بعضې حکمونه رب العالمین د پیغمبر علیه السلام نه صادرول قصدن وی داسې کار کوو یو خو د شیطان غلبه ده دې ځای کې ګوره مونږ د خوب راوست او بل دا چې د انور راخیږي دا وخت مکروه وخت دی ځای چې ردې دی نه باردانو بس دا هغه ځای نه لاړل بل ځای کې پړاو واچو بلال ته بانګ وایه بانګي وي اقامت یې وکړو مونځ نو پیغمبر علیه السلام سره یوازې په مدینه منوره کې نه ګورې په هر ځای کې به بلال لګیاو او خپل بانګ به وي د مکې مکرمې سفر دی مکه مکرمه چې کله په 8 هجری کې فتح شوه حضرت بلال ورسره دی کوټې به ترې ګورې نه جدا کېده چې مکه مکرمه کله فتح شوه 360 بوتان دي دا بیت الله نه غیر چاپیره چې دا کم ځای کې خلک تاویږي مطاف ورته وایي 360 بوتان چې دا کافر به تاوېدل هغه خپلو بوتانو له به یې لاسونه وړل بیت الله کې دنم غټ غټ بوتان ولاړ دي نو چې کله مکه فتح شوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو مزیدار چوکه وه یو بوت ته به یې چوکه وړه قوله به را پرېوت بل بوت له به ورغې چوکه به یې ورته وړه قوله به را پرېوت ټول بوتان یې دړې وړې کړل او صحابو ته حکم وکړه دا یو څه مات کې وغورځوئ خو بیت الله پاک کې دن هم پاک کې او بار هم پاک کې دن پکې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان جوړ کړي هغه هم راوویستل دن هم پاک شو بار هم پاک شو اوس په بیت الله به اذان به څوک وایي دا په بیت الله کې لومبی اذان دی دې نه مخکې په بیت الله کې اذان نه دی شوی ځکه د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې خو بانګ لاونه مقرر نو او د هجرت نه پس خو 8 کاله تیر شو خو مکه مکرمه خو د کافرو سره وه بانګ دا لومبي بانګ دی په مکه کې د بیت الله په خوا کې دا به څوک وایي اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته اینه بلال زوش رو شاماله رو بله رابې بله صحابه ورپسې لاړل وی نبی علیہ السلام دی غواړي چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته مخکې ودرېد بلال لبیک دا عادت ته چې کله به علیه السلام ول آواز ورکړه د به لبیک وسعدیک د الله رسول درته حاضر ولاړ او چې څه خدمت رانه هغې ته حاضر ولاړ وی بانګ به وی خدا الله رسول بالکل به کم ځای به وی حیث امرتنی د الله رسول چې کم ځای ته حکم کې زه خو غلام یم کوم ځای چې حکم کې بس ما ته حکم کو چلته بانګ ویم نو د بیت الله په دې سر د پاسه د بې ضرورت او درېدل مکروه دي بیا ادبي ده که ضرورت وي یو سړی په عبادي کوي یا یو سړی د پاسه پې سیمټ مږي خټه مږي لرګي پرېږدي خو ضرورت دی خو بې ضرورت د بیت الله د پاسه ودرېدل دا منع دي اوس هم د جهاد پابندي ده چې جهاد هم ځي د بیت الله د پاسه به نه تېرېږي اخوا دې خوا به تېرېږي دا غټه بې ادبي ده وی کم ځای به بانګ وی حیث امرتنی د الله رسوله چې کم ځای کې ستا حکم ایمان حکم کوه وی داسې وکړه د بیت الله دې سر ته وخېږي او د بیت الله په دې سر دا لومبې بانګ ووایه لومبې بانګ په بیت الله کې چې بوتان مات شو چا ووی بلال رضی الله عنه او کم ځای کې ووی د بیت الله په سر او داسې خشته آواز چې کم آواز د الله اکبر ده ووی نو په مکه مکرمه کې په کورونو کې بعضې کافران پټ شوي ځکه چې نبی علیه السلام حمله وکړه په مکه مکرمه بعضې کافران په کورونو کې پټ شو بعضې ښځې په کوټو کې دننه ننوتې ښځې مسلماني خو د هغې خو کفر وکړه د مسلمانۍ سره خو دشمني وه
نو بعضې ښځې په کوټو کې دننه پټې شوې چې دا مسلمانان لاړ شي نو موږ به بیا راوځو، او بعضې سړي پټ شو په کورونو کې دننه چې دا نبي علیه السلام مسلمانان